أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب انصرني بما كذبون. سورة المؤمنون 26 نمبر آیات. په دې 26 نمبر آیات کې د هغه خلکو د سرکشي سزاګانې ذکر کیږي چې کوم د نوح علیه السلام د دعوت په مقابل کې قوم کړی وي. الله تعالی وی قال رب انصرني بما كذبون. نوح علیه السلام ویل چې ای رب زما انتقام واخلې زما په باره کې په سبب د هغې چې زه یې دروغجن ګڼلی یم. مخکې نوح علیه السلام د توحید دعوت ورکړ او د دعوت نه وروسته د قوم مشران چې کوم کافران وو او په قوم کې مشران د نوح علیه السلام په دعوت باندې 15 اعتراضونه وکړو او اخرنۍ دعوی دا وکړله چې بس دا لیونی انتظار ورته کوئ څه زمانه په بعد به پاتې شي خلاص پاتې شي او ډېر سپک انداز یې و. نوح علیه السلام 9.5 کاله محنت نه وروسته د دوی د ایمان راوړلو نه مایوسه شو. نو د الله تعالی په در کې سوال وکړه چې رب انصرني بما كذبون. رب زما انتقام واخلې په سبب د هغې چې زه دروغجن ګڼلی یم. دومره خواري مې ورته وکړه بیا هم دوی ماته د دروغو نومونه ږدي او خراب الزامات را باندې لګوي. نو بس د نوح علیه السلام سوال قبول شو. فاوحینا نو موږ وحی وکړه الیه د نوح علیه السلام ته ان اصنع الفلک چې جوړه کړه کشته باعیننا زموږ په نگرانۍ کې. جبرائیل علیه السلام براتو او د نوح علیه السلام سره به ولاړو طریقه به ورته ښودل دا لرګی دومره کټ کړه دا دومره مقدار باندې برابر کړه د میخونو د وښلو د ټک وهلو ټول طریقه ورته وښودله او دا تقریبا 3 چته کشته تیاره شوله. د دې تفسیري مضمون به سورت نوح کې وړاندې تیر شوی دی. نو ول جوړوه کشته باعیننا زموږ په نگرانۍ کې ووحینا زموږ په وحی سره. فاذا جاء هر کله چې راشي امرنا حکم زمون د عذاب غټیم را ورسیږي وفارت النور او راوخټ کېږي تنور د عذاب دراتلو علامه ده چې کړه دا علامه څرګنده شو تاسو به پوه شئ چې عذاب دی بیا به تاسو کشته ته رسیږي. تنور په عربی کې هغه تنور ته هم ویل کېږي چې خلک پکې روټۍ پخوي او دا په ډېرو ژبو کې ورته تنور وایي. تنور په معنا د ځمکې سره هم راځي چې عام ځمکه. تفسیر معرفت القرآن دوه معنی ذکر کړی دي. اولنۍ معنی دا ذکر کړی د جو فارت تنور او راوخټ کېږي ځمکې نه پورته ور روان شي عام ځمکې نه. او دویم قول پکې دا دی چې دا د روټو تنور ته مراد دی. خو روټو تنور ته کم تنور مراد دی. آیا ټول تنورونه کې به راوخټ کېږي که په خاص تنور کې؟ نو بیا به دې کې هم تقریبا چې اقوال مختلف دي د مفسرینو. یو قول دا دی چې دا په شام کې یو جماعت او د جماعت سره نږدې تنور ول هغه تنور ته مراد چې په دې کې کله وبره وخټ کېدري نو ته پوه شې چې عذاب دی. او څوک د بصري خوا کې خواشه یادوي چې بصره کې یو جماعت سره نږدې یو تنور چې دا راوخټ کېږي. قرآن او حدیث په دې کې صراحتاً سندي ویلي چې دا کم تنور ته مراد دی. لیکن دومره معلومه ده چې تنور کله راوخټ کېږي نو بس دا د عذاب علامه ده. دا مضمون مخکې تر شوی تفصیل سره. فاسلک فیها من کل زوجین اثنین. نو بوز فاسلک فیها داخل کا بده کشته کې من کل زوجین اثنین هر جوړې دوا هر قسم جوړې دوا د دې د دوه جوړو نه مراد هغه زناور ته مراد دي چې کوم په بو کې ژوند نشي تیرولای بو کې مري او د انسانو د ضرورت شته. نو د هغې نه دوه وخېجه نر او ښځه دې وخېجه جوړه چې نسل یې ورک نه شي. و اهلک او د خپل کور خلک هم ساده کور چې کوم خلک دی اهل نه مراد اهل دو قسمه لري کل تقی نقی فهو آلی. هر دیندار سړی د پیغمبر آلی اهلی او دغه څنګه د نبی علیه السلام د پیغمبر کور خلک ته هم مراد کېدی شي. نو په دې ځین کې مضمون عام دی ځکه د سره عام مسلمانان هم ورسره او چې د 2 پورې یا د 8 پورې اقوال پکې شته د کسان مسلمانان شي. د دې مطلب دا دی چې کوم مسلمانان دي غزان سره ټول وخېژه الا من سبق عليه القول بغیر د هغه نه چې وړاندې شوی د په هغه باندې وینا د عذاب منهم د هغه په باره کې. یعنی ستاره د کور د خاندان په خلکو کې د خلک شته
چې هغه پټ کافران دي، کافرانو سره رابطي تعلق به حال لري. هغه باره کې د الله تعالی حکم دا دی چې دوی بم کر کیږي، تبا کیږي به دغه وینا په هغه باندې وړاندې شوې ده، نو هغه نه بغیر هغه به مخې جوابي باره کې ته دردمن کېږم بس هغه دی پاتش. ولا تخاطبني او تبحث بنکه زما سره فی الذین په بار د هغه کسانو کې ظلمو ظالمان دي. ظالمان په معنا د کافرانو سره هم کې دي شي، ځکه ظلم دې ته ویل کېږي چې ظلم خپل معنا د حقدار ته حق نه اواله کول دا ظلم دی. او د ټول نو لوی حق په موږ د الله تعالی توحید دی چې د الله تعالی وحدانیت ومنل شي، د الله تعالی دین ومنل شي. بیا ټول نو لوی ظلم چې دی نو هغه شرک دی. کوم چې لقمان حکیم په نصیحت کې موجود دی چې ان الشرک لظلم عظیم، د الله تعالی لوی حق په موږ توحید ونه منل شو نو شرک خبره لاړه، نو شرک ټول لوی ظلم شو. مطلب دا دی چې کوم خلک کافران دي هغه کافرانو مبارک به زما سره بحث نه کې، انهم مغرقون، یقینا دوی به غرق کیږي، د الله تعالی فیصله ده. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، نو هر کله چې ته برابر شي ته او هغه څوک چې تاسو سره دي على الفلك په کشتۍ، یعنی کله کشتۍ ته وخیږي، فقول الحمد لله الذي، نو به چې ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي، هغه الله نجانا چې موږ اخلاص کړو من القوم الظالمين، د قوم ظالمنا، د کافر او ظالم قوم د کارونو رسمونو رواجونو عقیدو د حقیر ظلمونو نه من خلاص کړو، معاشره دې پاک کړه. د دې آیات نه دا هم معلومیږي چې د معاشره کم ازلی بدبختان ظالمان د اسلام دشمنان چې کله هلاکیږي نه پدې معنی الحمدلله ویل پکار دي. ځکه نوح علیه السلام د الله هدایت وکړي چې پدې معنی الحمدلله وي، الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين. ټول صفاتونه د خدای توب د کمال خاص الله لره دي، هغه الله چې موږ اخلاص کړی او د قوم ظالم. وقل رب انزلني منزلا مبارکا، او تب اوه چې ای رب زما انزلني ما کوز کی منزلا مبارکا په نازلېدلو برکتی سره. کشتۍ نه چې کله کوزېږي دا دعا به وایي چې انزلني مبارکا رب انزلني منزلا مبارکا، ای رب په یو برکتی کوزېدلو سره ما کوز کی. برکتی کوزېدل دا د هر قسم مصیبتونو مشکلاتونو سره محفوظي، غم درد وسره نه، اس قسم غټي حدیثي دشمنی په مخ کې نه، نو دا برکت نازلېدل. نو زمانه کې د کشتۍ نه کوزېدل دي برکتی شي، د دې نه بعد مصیبتونو په موږ ناراضي. وانت خیر المنزلین، او تغور نازلون کوي کوزون کوي، یعنی ته څوک راکوز کی نو بس تغور نازلون کوي د هر مصیبت نه محفوظ کولې شي په نسبت د عام انسانانو باندې چې عام انسانان څوک د مصیبتونو نه بچ کولې نشي. ان فی ذلک، یقینا بدی واقعیا کی لآیات وان كنا، بدی واقعیا کی خامخ لوی ناخری د الله تعالی په وحدانیت باندې او د اسلام په حقانیت باندې. په دې غونډه واقعیا کی ناخری یو نه خنه ډیری ناخری، ځکه په دې کې ونه خدا معلومه شوله چې دعوت د اسلام او د شریعت دعوت در ټول پیغمبرانو پیښه د نبی خبره نه ده، دا معلوم شو. دویمه دا معلومه شو چې بدین سره د الله تعالی دین سره کلک او باستفاد کېدل، کدا خلک څومره لګو به وسایل نو الله تعالی ولې نجات ورکړي خلاصي، الله تعالی مرسته دوی سره لکه د نوح علیه السلام کسان څومره لګو بیا هم کامیاب شو او دنیا هم دوی ته پاتې شوله. او د اسلام سره ډغري وهل او دشمنان ځان هلاکول لکه د نوح علیه السلام قوم څومره زیات او څومره هغوی ډیرو او تکړاو بیا هم هلاک شو، ځکه د اسلام د ازلي دین سره ډغري وهلې هغې سره دشمني کوله. نو د دې کې ډېرې زیاتې نښې شته. وان کنا لمبتلین، او یقینا مونږ خامخا امتحان کوونکي یو په خلکو باندې. نو په دنیا کې امتحانونه دا لازمي راځي. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بیا مونږ پیدا کړو وروسته د دوی نه د نوح علیه السلام د قوم د هلاکت نه وروسته قرنا آخرین، یو قوم بل. قرن پیړۍ ته په معنا د جماعت سره د یو ډله یو جماعت بل را پیدا شو. مخکې موږ ویلو چې په دې ځای کې تقریبا شپږ واقعات ذکر کیږي. د نوح علیه السلام واقعه په تفصیل سره لږه تفصیل کی نوح علیه السلام نوم پکې ذکر شو. د باقي واقعات ذکر کیږي د پیغمبرانو د نومونو ذکر پکې نشته، خو د علاماتو نه پته لګي چې د نسوک مراد دی. او دا ټول واقعات باندې خبره معنی دلیل دی چې الله تعالی څنګه د دنیا انسانانو د پیدا کولو بندوبست وکړو، د هغې د ضرورتو بندوبست وکړو، دغه شان د هغوی د روحاني تربیت او د روحاني
او روحاني ضرورت یې هم د پیغمبرانو په ذریعه باندې مسلسل پوره کړي دي. نو په دغه خبره باندې تقریبا د ذکر کې شپږ واقعات ذکر کیږي. نو نوح علیه السلام قوم چې کله هلاک شو دا واقعه مخکې بس سورۃ نوح کې تفصیلی تر شوی دلته کې مختصر ده دلته کې خاص مضمون ته صرف راواخستل شو باقي تاریخ پاتې شو. د دې د هلاکت نو وروسته الله تعالی بل جماعت پیدا کړ. دا جماعت بسوکو نو دې ځکه کې دی واقعه کې وروسته چې کوم دینو صحیحه ټکی راغلی د قوم په صحیحه سره په چغې سره هلاک شوی دی او د تاریخونو د لیکلي د چې کوم قوم به چغې سره هلاک شوی دی د قوم د سمودیانو د صالح علیه السلام قوم په دې هلاک شوی دی. لیکن ځینې مفسرینو لیکلي د صحیحه په معنی د عذاب سره هم راځي مطلق عذاب چې هغه بل عذاب هم کېدی شي کله په معنی د عذاب کله په معنی د چغې سره لکه په معنی د عذاب شنو بیت عادیان هم مراد کېدی شي. نو په دې ځکه کې د دې آیاتونو په مصداق کې لکه ته کې اختلاف شته چې د دین عادیان مراد دي که سمودیان که دواړه ته مراد دي لیکن سیدا معلومیږي چې دغه دواړه قومونه ته مراد دي. الله وی فارسلنا فیهم رسولا منهم من ولګ پدوی کې رسولا یو پیغمبر منهم جردوی نو ان اعبدوا الله چې بندگی کوي د یو الله مالکم نش ساتو لپاره من اله بل خدای غیره سوا د الله نه افلا تتقون اتاس نه یریږي د الله نه. دا د هغوی د دعوت مختصره خلاصه شو.